د دې ژبې چې کوم دی دا شکل انتهایی وړوکی دی خو په دې ژبه سره انسان په لږ ټیم کې څومره کمایي کولی شي او په لږ ټیم کې څومره چې کوم دی نو خپل نقصان کولی شي یو کافر دی مثال په طور د دې کافر عمر دی 120 سال همیشه لپاره کفر کړی دی د خدای مبغوض انسان دی چې کوم دی مسلمانان د ده نه کرکه او نفرت کوي وس دغه ژبه د په دې باندې د زړه د اخلاصه کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله وسل شپږ شلې کاله چې کوم دی نو د په بغاوت کې تیر کړو دی د خدای مبغوض انسان او ناپسندیده وس د الله محبوب جوړ شو او داسې محبوب جوړ شو چې الاسلام یهدم ما کان قبله د دې اسلام نه مخکې د دې ژبې پر لا اله الا الله محمد رسول الله د دې د خوځولو سره سره چې کوم دی د هغه سابقه شپږو شلو کاله ګناهونه الله تعالی معاف کړل دی داسې لکه چې نن پیدا شو دې ژبې لږ ټیم کې څومره کمایي وکړه او که په نقصان باندې راشي انشاءالله روایت اوس بیانو چې یو انسان به په یو محفل کې خبره وکړي چې زماره خبره پورې دا بل وخاندي دی وایي چېرې داسې خبره وکړه دی د ځان نه خبر نه د ده نه ایمان سلب شوی د جهنم دومره یخ ته رسېدلی لکه د مشرق او د مغرب په منځ کې چې کوم بود او لرېوالی دی په دې وجه باندې د الله دا نعمت په صحیح مصرف کې استعمالول یو سړی دی په دې ژبه باندې بل مسلمان ته داسې خبره وکړي چې د هغه زړه مجروح شي کنځل وغیره وکړي تېره جو هم پرې باس کړو او یو مسلمان دی بل مسلمان ته د تسلی خبره وکړي په ده باندې غم دی په ده باندې پریشانی ده او تا هغه ته د ژبې په ذریعې سره د تسلی خبره وکړي وس ژبه تا په دواړو ځایونو کې وخوځوله الفاظ دې په دواړو ځایونو کې ادا کړل په یو باندې الله صدر کړل په بل باندې صدر کړل انشاءالله مخکې به روایتو کې راشي په دې وجه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحیح مسلمان نښه موږ ته وښوه چې المسلم مسلمان چې کوم دی المسلم من مسلمان هغه انسان دی سلم المسلمون من لسانه و یده چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس نه چې کوم دی نو بل مسلمان دا محفوظ یو دی چې کوم دی نو په حفاظت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روایت ته پر باب کې یو بل د حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی روایت ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه مسلمان هغه چې د ژبې نه بل مسلمان محفوظي او دغه شانت والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر هغه انسان دی هجرت کوونکی اصل هغه انسان دی چې هجرت د هغه ګناهونو نه وکړي رقم نه چې الله منع کړي هغه پریدي دا اصل مهاجر دی پرې خودون کړي نور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا روایت ته پرې باب کې چې مسلمانہ انسان را جبه چې خوځي دا غي نمخ کې بلک سوچ کې چې دا یو لفظ دا لفظ چې خلین راوته دا ټوپک یو ګولې چې راوته ترې تل ګوره چې را کم طرف ته سیر را پچا باندې لګي دا رچا په دفاع کې لګي او که رچا په ضرور کې چې کم دینو دا لګي پرې وجه چې کم دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی روایت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ او نور محدثین روایت راوړې ده دے فرمائی قلتو سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جی کم دینو تپوس فقلت یا رسول اللہ ما وی اے دا اللہ رسول ای الاعمال افضل اعمالو کې کم یو عمل چرینو دا غوره ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ما تپوس قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کراته وی چې الصلاۃ علی میقاتها غور عمل پخپل اوقاتو کې چرینو دا مسکول دي پخپل خپل ټیم باندې مسکول دي قلت ثم ماذا یا رسول الله ما بیا تاسو ګر الله رسول د دین اخو بیا کم یو عمل چرینو دا غوره دي قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ایسلم الناس من لسانک غور عمل د منز نبی او رسول راره چې تر خپل جبه نه بل مسلمان سالم وساتي پرې جب سره چا د جنینو ضرر ور نه رسي تکلیف ور نه رسي د خپل خبرو تلک سوچ چې کم دینو دا کې نه دا بهترین او غوره عمل دی او نور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا روایت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ یو بر روایت پر باب کی جی کم دینو را نقل کئی د حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ دیوے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یوم قبانی فرمایل توبا لمن ملک لسانه خوشحالی دا مبارکی دا هر انسان دا پارا چې چا جی کم دی ملک لسانه دا خپل جبه په قابو کې وساتله دا جبه چې کم دی قابو کول انتهایی مشکل کار دی انتهایی مشکل کار دی
دا ژبه کنټرول کې ساتل انتهایی مشکل کار دی. په دې وجه د الله نبی فرمایل چې هغه انسان دپاره خوشحالي ده او د هغه انسان دپاره مبارکي ده کم یو کس چې خپله ژبه چې کوم دی په کنټرول کې وساتله، بل مسلمان یې د دې د ضرر نه او د دې د ټک نه چې کوم دی نو دا بچ که. په دې وجه د الله په نعمتونو کې دا یو بهترین نعمت دی. مسلمان له پکار دا دی چې را په صحیح مصرف کې استعمال کی، په صحیح ځای کې چې نو دا استعمال کی، نه هغه خبرې وکړي چې مسلمان ته په دې باندې ضرري او نه پې هغه خبرې وکړي چې هغې باندې الله ناراضه کي. غیبت وغیره دی، کنسل وغیره دی، درو وغیره دی. ځکه مسلمان سړی پر خپله ژبه باندې چې کوم دی د الله ذکر کوي، په دې باندې قرآن کریم تلاوت کوي، په دې باندې دی لمونځ وایي، په دې باندې چې کوم دی بل ته دعوت او تبلیغ ورکوي. نو مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ځای کې عجیبه خبره لیکلې ده. حضرت تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې کم یو انسان پر خپله ژبه سره د قرآن تلاوت هم کوي، پرې سره د الله ذکر هم کوي، پرې سره چې کوم دی هغه د لمونځ هم وایي، د تسلی خبرې هم کوي او بیا په دغه ژبه باندې دی غیبت کې او نارواو کارونو کې استعمالوي. نو تانوي صاحب لیکلي چې د دې مثال د هغې سمسۍ دی، کومه سمسۍ باندې چې انسان دی د خوراک سیزونه هم رالي، په دغه چمچ باندې دی چې کوم دی نو خوراک هم کوي او بیا په کور کې چې کوم دی د ماشومانو ګندګي هم په دغه سمسۍ سره رالي او بار ډیران ته غورځوي. نو دا ژبه د مسلمان دا به چې کوم دی نو محفوظ وي. په دې وجه دا ماشوم بچی دی چې کله د مور په خېټه کې دنلی د ده را خوله ګورې بند یې ښه، ځکه د ده خوراک چې کوم دی انتهایي ګنده خوراک دی، هغه ګندوي نه د انسان خوراک یې د مور په خېټه کې. نو الله د ده دا خوله او دا ژبه د هلته محفوظ ساتلي ښه چې په دې باندې را ګنده خوراک ورنشي. دې ماشوم ته نوم سره یو پیپ لګېدلی، د ده چې کوم دی هغه پیپ په ذریعې سره هغه خوراک دننه چې کوم دی نو دا ټرانسفر کېږي. په دې وجه باندې الله هم هلته کې ستا د خولې حفاظت کړی او ستا د ژبې حفاظت یې کړی، نه بهر په دنیا کې به دا ژبه دا نه ګنده کوي، د دې بله خیال چې کوم دی نو ساتي. هر سال بن سعد رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی. امام بخاری رحمت الله علیه، امام ترمذی رحمت الله علیه روایت چې کوم دی نو راوړی دی. دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ګوره دا د ژبې د حفاظت متعلق رسول الله مبارک چې کوم دی هر موقع باندې ارشادات فرمایلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی نو فرمایل من یضمن لی من یضمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه ازمن له الجنه. درې انسان پر جسم کې دو سیزونه دی ګوره چې د هغې انسان ماله ضمانت راکړي، ضمانت راکړي را په حفاظت کې وساتي، د دغه انسان دپاره زه چې کوم دی نو د جنت ضمانت علم، د جنت ذمواري زه چې کوم دی نو علم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل ما بین لحیه د دواړو جامو په منځ کې یعنې ژبه او دویم نمبر د انسان پرده ده او د انسان چې کوم دی نو عورت دی چې د انسان په بدن کې د دو سیزونو مال انسان ضمانت راکړ چې ما دا دواړه چې کوم دی نو دا په حفاظت کې ساتلی دي. نو د الله رسول فرمیل د انسان دپاره چې کوم دی نو زه دا د جنت ضامن یم، ذموار د جنت چې دی نو دا زیمه. په دې وجه چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف روایت دي د دې ژبې په باره کې چې د دې جرم چې کوم دی عرب وایي جرمه صغیر ولکن جرمه کبیر، د دې دا جرم ډېر زیات وړوکی دی، شکل یې وړوکی دی، خو د دې جرم انتهایی عظیم دی. ګورې ښه مار ته تېره جمعه انشاءالله پاس به بیا وکړو چې دا ژبه چې کوم دی د دویشتو چړو د لاندې نه د دې یو جرم چې دی هغه که غیبت دی، هغه که دروغ دی، هغه که چغلي ده، هغه که کنسل دی، هغه چې کوم دی بل ده، نو دویشت چړو د لاندې نه دا ژبه چې دی نو دا چلیږي. نو د دویشتو چړو د لاندې نه د غوښې را ټوکړه محفوظ کول انتهایی مشکل ګورې کار دی، خو مسلمان به خپلې هرې خبرې ته چې کوم دی نو دا سوچ کوي. په دې وجه باندې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشهور صحابی دی، امام ترمذی رحمت الله علیه روایت راوړی دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی فرمائی من وقاه الله الشر ما بین لحیه و شر ما بین رجلیه دخل الجنه. الله چې کوم دی یو انسان د هغې ټوکړې د شر نه محفوظ وساته کومه ټوکړه چې د دواړو جامو په منځ کې را او انسان الله محفوظ چې کوم دی د هغه ځای نه وساته چې کوم د عورت او ستر دی. نور الله رسول فرمیل دخل الجنه، دا انسان چې کوم دی نو جنت ته به داخلیږي. یعنی اکثر چې کوم دی جهنمیان دا د دې ژبې د لاسه د دې ژبې د لاسه چې دا هغه کارونه کړي چې ځان نه ایمان هم سلب کړی د دې په ذریعې سره
بل مسلمان هم درې په ذریعې سره دردولی. نو مسلمان من حیث المسلم دله پکارداري چې هرې خبرې ته دی لږ سوچ کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت ته صحابي چې کوم دی نو راوي فرمایي حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنہ دا حدیث راوي دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه ناستی او بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې وکله او خبرې له اهمیت ورکو نو بار بار به تپوس کو. ان شاء الله روایت په مخ کې راشي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بار بار تپوس صحابه به ځان طرف ته متوجه کړل چې دا خبره ګره ډیره زیات اهمه ده. په دې موقع باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره صحابه ناستی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ای الاعمال احب الی الله. صحابه نه تپوس کې تاسو ته بدشته چې دا الله په نسبت کوم عمل ډیر زیات غوړه دی. نقال راوی وای ابو جحیفه رضی الله تعالی فرمای فسکتو تمام صحابه غلی شول. صحابه چې کوم دینو غلی شول کله کله وداغو په علم کې او خبره ونه او کله کله به طور ادب دا به د نبی علیه الصلاة والسلام مخکې چې کوم دینو خاموش شول. فلم یجبه احد هیڅوم نبی علیه الصلاة والسلام له جواب ورنکه چې نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړه چې تاسو ته پته شي کوم یو عمل د الله په نسبت ډیر زیات غوره دی. نبیا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له چا جواب ورنکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته بخبل باندې جواب ورکړه. قال نبی علیہ السلام فرمایل هو حفظ اللسان غور عمل د الله په نسبت باندې د ژبې حفاظت کول دي چې انسان د خپل ژبه دا محفوظ وساتي کنټرول کې وساتي دا د الله د مرضی خلاف چرته کې استعمال نه کی. همدغه شان امام طبرانی رحمت الله علیه یو روایت راوړی دی هغه کې نبی علیہ الصلاة والسلام چې کوم دی نو فرمایل نبی علیہ الصلاة والسلام فرمای لا یبلغ العبد حقیقت الایمان یو بنده یو انسان د ایمان حقیقت ته تر وخت پورې نشي رسیدي حتی یغزن من لسانی ترسو پورې چې خپل ژبه محفوظ کی وره خپل ژبه په حفاظت کې وساتي البدی انسان ته چې کوم دی د ایمان حقیقت الله چې نو داور نصیب کړي. نو مسلمان لپاره کارداري چې هر خبرې تر مخ کې نه لږ سوچ کوي هر خبره به زه چې نو دا نه راولي لږ سوچ کوي چې زماره خبره په کم طرف باندې سميږي دا غیبت ته درو دي بل مسلمان ته کې فائدہ را بل مسلمان ته پرې کې ضرر دی. یره دا خبره ما رخلی نه وستا دا مستقبل کې سنبالول شم کني شم سنبالول دا چې رخلی نه او ترا خو بیا وته واپس خدا نه راضي چې دا مستقبل کې بیا سنبالول شم کني شم. پرې وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام قدم په قدم باندې چې کوم دی خپل صحابه او خپل امت چې نو دا پوه کړی دی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ته هغه فرمای قال والذي لا اله الا غیره دا ذات میرے قسمی لا الہ الا غیره چې دا غنه سوا بل معبود چې کوم دی نو دنیا او اسمانونو کې هغه چې نو نشته په هغه ذات میرے قسمی ما لا ظهر الارض من شيء په مقدس مکه باندې ایس سیز داسې نشته احوج الى طول السجن من لسان چې هغه محتاج زیات قید کولو ته یعنی په مقدس مکه باندې چې زیات قید کولو ته کم شی محتاج دی نو هغه جبه ده دا جبه همیشه لپاره قید ساته قید دی باندې لګا پرده له پاس ور واچوه دی ته لګ رکاوټ مخکې ور واچوه چې هر زیاده نه چلیږي په هر خبره باندې نه چلیږي. نو دنیا په مخ باندې چې ټول نه زیات محتاج قید کولو ته کم سیز دی ناغه دا جبره چې انسان دنه محفوظ کی الله درې مخ کې چې کم دی بهترین دیوالونه د غاخونو په شکل کې او دغه شانتی رشوندو په شکل کې هغه چې کم دی نو الله پیدا کړی دي او بیا هم دا انسان دغه مضبوطی قلانه دا بهر راو باسي دغه مضبوطی پردې نه بهر راو باسي او بل مسلمان نه پرې باندې چې کم دی نو دا ټک ورکی. حضرت عطا ابن یسار رضی الله تعالی عنہ فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من وقاه الله شر اثنين ولجل جنه الله چې دو سيزونه د شر نه انسان محفوظ وساته نو دا انسان به جنت ته ور داخليږي. فقال رجل یو سړی وی یا رسول الله اے دا الله رسوله الا تخبرنا مونږ ته خبر ولی نه راکې چې دا سری دو مونږ ته خو وایې کنه دا الله رسوله مونږ ته خبر نه راکې. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو. بعض اوقات یو سړی اهم خبره کوي هغه اهم خبره ته په مجلس کې اوسو کسان متوجي خو زیات کسان نه متوجي نو سړی دا نه غواړي چې دا خبره زو وسوګم الې کې چې تمام خلک متوجي شي چې دا ټول اوري ذکر خبره انتهایی اهمه. نو فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو. فعاد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقالته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خبره دوباره وکړه
چې هلکه تاسو ته چې دوه څیزونه د انسان په بدن کې دي چې الله د انسان د هغې د شر نه محفوظ وساته نو دا انسان چې کوم دی نو جنت ته به داخلېږي. نو فقال الرجل دې سړي بیا ووې الا تخبرنا یا رسول الله د الله رسوله موږ له خبر نه راکې چې دا کم دوه څیزونه دي موږ ته خو وایه که نه. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل ذلك ایضا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا هم دریم پیر دا خبره وکړه چې د انسان پر جسم کې دوه څیزونه دي چې الله یې د هغې د شر نه د انسان محفوظ وساتي نو دا انسان به جنت ته چې دی نو دا داخلېږي. نو ثم ذهب الرجل یقول مثل مقالته دا سړی بیا روان شه لاړ او هم حق خبرې کوله وی دا الله رسوله وی راته نه چې دا کم دوه څیزونه دي. نو فاسکته رجل الی جنبه د ده په خوا کې یو سړی و دی خاموشه که وی کینه نبي علیه الصلاة والسلام به خپله وایي ته چې کوم دی نو بار بار ولې تپوسونه کوې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره کوي او ته ورته یې چې یاره دا دوه څیزونه دا کم څیزونه دي موږ ته خو لږ بیان که که نه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته چې کله صحابه ټول متوجه شول دا رسول الله مبارک جواب نه ورکو. نبی علیه السلام به بار بار وی صحابي به یا رسول الله لږ بیانې راته نه چې دا کم دوه څیزونه دي. چې کله خلک متوجه شول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل من وقاه الله الشر اثنين ولج الجنه کم یو انسان چې الله د دوه څیزونو د شر نه محفوظ وساته نو دی به جنت ته داخل شي. ما بین لحیه د دې انسان د دوه جامو په منځ کې چې کومه ټوکړه ده چې دا د انسان ژبه ده و ما بین رجلیه او ما بین رجلین یعنی د انسان ستر او د انسان عورت که د دې د شر نه الله د انسان محفوظ وساته نه دی به جنت ته چې کوم دی نو دا ور داخل شي. به هر کیف نبی علیه الصلاة والسلام روایت مطابق موږ نور روایت بیانول پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د ده د ژبې نه او بل مسلمان محفوظ وي د ده د لاسونه به بل مسلمان چې کوم دی نو دا محفوظ وي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سفین ابن عبدالله د چې کوم دی نو خپل نوم دی او روایت چې دی نو دا امام ترمذي رحمت الله علیه راوړی او نور محدثین هم چې کوم دی نو روایت راوړی دی. دی فرمایه قلت یا رسول الله ما یو پیر نبی علیه الصلاة والسلام ته وی ای د الله رسوله حدثني بامر ما ته یو کار وخیا یو څه راته وښیه اعتصم به چې په هغې زه منګولې ولګوم یعنې مضبوطیۍ سره په هغې باندې چې کوم دی نو عمل وکم. کله چې مې نبی علیه الصلاة والسلام نه دا تپوس وکړه نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی ما ته څه وی قل ربي الله ثم استقیم ته دا ووایه چې الله یو دی الله ربي الله زما رب الله دی ثم استقیم بیا په هغې باندې قایم شه استقامت پې اختیار کا. قال قلت یا رسول الله ما دویم تپوس وکړه ای د الله رسوله ما اخوف ما تخاف علیه داسې کم یو څه دی چې ته زما باره کې ډېر زیات په هغې باندې یېرېږې یعنې زما باره کې ته په کم یو څه باندې ډېر زیات یېرېږې. فاخذ بلسان نفسه نبی علیه الصلاة والسلام دا خپله ژبه داسې ونیوه او ثم قال هذا بیا رسول الله مبارک اشاره وکړه وی په دې څیز باندې ډېر زیات یېرېږم ستاسو په باره کې یعنې د دې د لاسه چې کوم دی نو هغه تاسو کندې تارتاو نه شئ. نبی علیه الصلاة والسلام ژبې طرف ته چې نو دا اشاره وکړه. لہذا یو مسلمان له پکار داري په دې ژبه باندې لږ غونته کې هغه کنټرول لاولي زما را ژبه کم ځای کې خوځېږي او په څه شان باندې خوځېږي بل مسلمان ته د دې نه ضرر دی او که بل مسلمان ته د دې نه راحت دی. حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه امام طبرانی رحمت الله علیه وغیرہ روایت راوړی دی. حضرت حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو فرمایي قال لرسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلاة والسلام ته اخبرني بامر اعتصم به یا رسول الله د یو کار په باره کې خبر راکا یو کار راته وښیه چې په هغې باندې زه منګولې خښې کم هغه زه په مضبوطیا سره ونسم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلاة والسلام چې کوم دی او فرمیل املک هذا دا په قابو کې وساته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام املک هذا دا په قابو کې وساته. واشر الی لسانه واشار الی لسانه نبی علیه الصلاة والسلام د خپل ژبې طرف ته اشاره وکړه وی دا په قابو کې وساته بس دا خبره لازم په ځان باندې ونسه دغه درته زما وصیت دی. په دې وجه چې کوم دی مسلمان له پکار داري چې د الله د عظیم نعمت د ژبې په شکل کې هغه دا انسان له ورکړی دی داسې کلمات پرې باندې وایه چې په هغې رب هم راضي کېږي داسې کلمات پرې باندې وایه چې په هغې باندې چې کوم دی
هغه انسانانو ته هم تکلیف نه راحت چیرې نو دا ورسی هغه خبرې په دې ژبې نه وباسه چې هغه د مسلمان دپاره فایدهمني ستا دپاره چې کوم دی نو دا فایدهمني اعلان کې د ژبې مارتوي معمولي خوځېدل دا انسان په دې باندې انتهایي کمایي هم کولی شي معمولي خوځېدل دا انسان په هغې باندې انتهایی خپل نقصان هم چیرې نو دا کولی شي یو مسلمان مارتوي چې دا مسلمان پر ژبه سره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي مخکې د خدای مبغوز انسان مخکې چې کوم دی نو جهنمي و اوس دې کلمې د ژبې دې خوځېدو چې کوم دی د ده ما قبل جرمونه ټول معاف نه کړل دی د الله محبوب وګرځو دی الله ته چې کوم دی نو ورنږدې کړه او بیا د اسلام نه وروسته دا انسان چې صرف پر ژبه باندې داسې لږه را ژبه وخوځه وایي سبحان الله دا یو سبحان الله چې وي تاسو تبلیغي حلقو کې بیا د دې فضایل چیرې نه اورئ فضایل اعمال کې د دې مطابق تاسو بیا روایت چیرې نه اورېدلي امام بخاري رحمت الله علیه اخرنۍ روایت د صحیح بخاري چې کوم دی نو راوړي دوه کلمې وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم معمولی د دې ژبې په 2 سکنډه ولګي هلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی هم دي ژبه باندې انتهایي سپکې دي ژبه باندې ثقیلې نه دي میزان او تله کې چې کوم دی نو ثقیلې الله ته چې کوم دی نو دا محبوبي د انسان تله چې کوم دی نو دا د نیکو د هغه تله چې نو د انسان دا وزن کوي هغه دغه 2 کلمې ستا پې څومره معمولي ټیم لګي خو که پرې ژبه باندې خدا نه خواسته تا د رب کائنات ګستاخي وکړه تا د نبي علیه الصلاۃ والسلام ګستاخي وکړه کله کله خلک د دین اسلام د شاعرو ګستاخي کوي د علماو توهین کوي معمولی خوځېدو سره دا انسان چې کوم دی ناغر ایمان نه خلاص شي ځکه د الله د رسول فرمان دی چې آخر دور کې به داسې سړی راشي خلک راشي داسې وخت به راشي ماښام به انسان مسلمان سحر له کافر سحر له چې کوم دی هغه مسلمان ماښام له چې کوم دی نو دا کافر د انسان دا ژبې دا د انسان د کنټرول نه بهر شوي په دې وجه مخکې ما تاسو ته خبره کړو 13 جمعه یا مخکې عمر فاروق رضی الله تعالی به دې ژبې له سزا ورکوله دې خوله کې به یې داسې تاوهله ښه وی دغه سی دی چې انسان او موږ یې چې کوم دی نو غلط کندې ته غورځولي او بیا چې کوم دی خوله کې به یې کاڼی ایښودی چې د ضرورت په ټیم کې بیا را کاڼی راوباسم چې بلا ضرورت زما د ژبې نه هغه خبرې چې نو دا نه وځي لہذا دا یو زبردست الله چې نو په حفاظت کې ساتلې ده مورخیر ټکې هم دا محفوظ ساتلې وه بهر هم چې کوم دی دی ته هغه شپول د غاښونه هم کړی دی شپول چې کوم دی ورته شونډه هم کړی دی خو د هغه شپول انسان دا ژبه راوباسي او دی هغه ضروري ټک یا مسلمان له ورکړي یا خپل ایمان له چې کوم دی نو دا ټک ورکړي په دې باب کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلا روایت نور هم دي چې صحیح مسلمان هم هغه دی چې د ده د ژبې نه د ده له لاسو نه بل مسلمان ته چې کوم دی نو دا تکلیف نه دا محفوظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر کم یو انسان چې په الله باندې ایمان لري کم یو انسان چې په آخرت باندې ایمان لري فلیقل خیرا او لیصمت دې یا خیر خبرې کوي او یا خاموش کیږي دې ګوري چې را زماره خبرې دې کې زماره لپاره او دبل نور خلکو لپاره خیر دی او کشر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل روایت ته چې کله سحر شي د انسان پر جسم کې چې کم اندامونه دي کم جوړونه دي دا د ژبې طرف ته ور مخاطب شي او د ژبې ته وایي زمونږ په باره کې الله نه ویرېږه ځکه ژبې مونږ ستا هغه په قبضه کې یو مونږ ستا تابع یو که ته نیغ روانې سیرې مونږ در سره سیره یو که مونږ که ته کږی مونږ در سره چې کوم دی نو کاږه یو سحر ټیم کې هر سهار چې دی دا ټول اندامونه د ژبې طرف ته متوجه شي او دا مینت سماجت ورته کوي چې سمه چې کوم دی نو چلېږه ځکه الله فرمایل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده الله دې مونږ لري خپل ژبو مالکان کی زمونږ د ژبې دی الله په خپل حفظ او امان کې وساتي الله دې زمونږ د ژبو په ذریعه سره هغه کلمات جاری کی چې هغه کې باندې الله هم راضي کیږي هغه کې مخلوق ته هم چې کم دی نو فائدې او درې عکس ته الله تعالی زمونږ ژبې نه ګویا کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.